موږ څه خبرې کړې وي او د څه موضوع باندې خبرې کړې وي، نو شاید چې دی نو چا په علم کې به چې دی نو دا نه وي. داسې د زړه او د عقل سترګې غړول چې کوم هغه بصیرت ورته وایي، الله تبارک وتعالی موږ ته هغه چې دی نو دا وکړي او دا نصیب کړي. دین ټول خیر چې دی نو دا دی. الدین النصیحه او کما قال علیه الصلاۃ والسلام، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خاتم النبیین چې دین ټول خیر چې دی نو دا دی. تر شو جمعه باندې د سوره حجرات دا غي د احکام مبارک سو خبر چې دی نو دا شوی وي چې مسلمان ته دې په کار چې دی ټوکیو کې د چې دی نو د غتانې چې دی نو دا ورکی دی غیبت او چغلی دا وغیرہ چې دی نو دا وکي. او بیا به دا خبرم شو چې رسول الله مبارک داسې مونږ ته یو سخت دین چې دی نو نه دی پرېخې، بلکې د مزاح سے اجازت چې دی نو دی ودا چې دی نو دا کړی دی. او دغه د شریعت مطابق د ژوند تیرول دغه سنت چې دی نو دغه ژوند دی او دغه طریقه ده. د علماو کې لوی اکابر علما په دارالعلوم دیوبند چې دی نو دا تیر شوي دي. وایي چې تانابون چې کوم وا چې دغه صوفیا دا شيوخ پکې پیران طریقت دا ټول پکې دی نو موجود وو. اقطاب ثلاثه درې پیران صاحبان چې دی نو دا مشهور، درې عظیم شخصیات چې دی نو دا مشهور، شیخ محمد تانوی رحمه الله، حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه، او حافظ زامن شهید رحمت الله تعالی علیه. د حافظ زامن شهید رحمت الله تعالی علیه هغه شخصیت ته چې د 1857 د جنگ آزادۍ د دې د افغانی او د بانا او د دې هغه سرخیل چې کوم نه غدا شخصیت، لیکن دغه په دې مزاج کې الله تبارک وتعالى طبعا بکې خوش مزاجي خوا، داسې خوش مزاج چې ډېر د حضرت وجدین دا نو. او بلکې مشهور چې د تنابون متعلق کوم ډېر دا و چې درې اولیاء او درې بزرگان بچدین ناستو. او چې کله به یو کس چې دین راغی نو حافظ صاحب شهید رحمت الله تعالی بوله فرمایل چې کچره څه فتوا غواړي او څه مسله غواړي نو شیخ محمد ته دله چې دین دا ورشه، او کنه د تصوف څخه خبره کول غواړي ذکر اذکار نو حاجی صاحب چې دین دا ناشته، او کنه چې چلم ویلمس کې او غب لګي نو زمون خاطر چې کوم دین دا راځه. وې دا دغه حالت چې دین داو، لیکن د دې باطن چې کوم دین دومره پټو چې دا یې سر او سامان چې کوم دین نشته. دومره عظیم جهاد د 1857 جنگ آزادۍ او بیا خپل چې کوم دین دغه لوی شهادت چې کوم دین هغه تر سره کول، دا هغه کې دا پټ پکې چې دین دا پروت. خدا دا شاک داو چې دا هر څه چې کوم دین دا پټ کړو نو په شریعت کې دنه دا هر څه دا چې دین وو. اګه کابر دیوبند په هر عمل کې د دین لمر نه پرېخي، دروغ د حواله سره خلوی موضوع غواړي او 200 غنټه غواړي چې په شریعت کې د دروغ چې دین سو کم دی. خود وې د انګريز چې دینو زمانه ده، او حضرت مولانا قاسم صاحب رحمت الله تعالی علیه نانوتوی حضرت پر چې کوم دینو انګريز فوجیان ګرځي او پولیس ور ګرځي جامع مسجد ته ورپسې چې دینو رالل، او حضرت چې دینو ویني دای خو سوچوم دا دی چې لوی چوغه چولی لوی پټکی وي خلک وړاندې رستو کیږي په یو ساده لباس کې چې دینو ناشته. او کله چې دارال وته وی چې حضرت خو چې کوم دینو دانو قاسم چرته وای کها ہوگا، وی حضرت په دغه وخت کې دروغ وته نه وی سو قدمه دا غزاله چې دینو رستو شو ویره اوس خو دلته ونه ځان وته یادو چې اوس چې دینو په دې ځای باندې چې دینو وو یعنی مراد دا چې اوس دلته او اوس کوم دینو زه خو شوم، ولیکن د دروغ لمن چې دینو په دا حالت کې دا پرې خو دې دینو دا نه. مونږ په یو وړه خبره په یو وړو خبره کې څومره لوی چې کوم دینو دغه د مغالطه او د دې شکار چې دینو دایو. رسول الله مبارک دغه شان دین د دې غ طلب چې دینو دا مونږ ته دا چې دینو دی. دین اسلام د فطرت موافق چې کوم دینو دین دی، کله معاشرت دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په کور کې موجود دی، یو زنانه چې دین وراله رسول الله مبارک ډېر لوی قدر چې دین دا وکړو، اکرام وکړو، استقبال وکړو، او هر څه چې دین هغه ته ورکړل. عائشہ بیبی دا رضی الله تعالی عنها یا بل بیبی دا تاسو ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
دا خو د دې زنانه چې دی نو ډېر لوی قدر چې دی نو دا وکړو دا خو یو عامه زنانه وه او دا چې دی نو څوک و چې تا دومره لوی اهمیت دی ورکړو ورته وایي د خدیجه بیبي رضی الله تعالی عنها چې هغه زما بیبي و رسول الله مبارک ورته فرمایي وایي دا هغې د وړوکوالي چې دی نو دا د هغې ملګرې وه سهیلي وه او چې کله هغه وه نو دا به ورته راتله او دوی به کور کې یو ځای چې کوم دی نو دا ناست و شریعت دا هم وایي یو انسان چې کوم دی نو فوت شي ستا پلار ستا مور ستا بیبي په تا باندې د دې هغه دوستانو سره حق ساتل هم په تا باندې حق دا چې دی نو دا دی دا خو د احکام د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ځانو دا حالت پر دې حالت یا نور پای کې چې کوم دی کلام د علماو دا پکې دی خو شریعت د دې نه هم چې دی نو دا ثابتوي چې یو سړي رشته دار چې دی نو دا وفات شي او بیا دغه هغه دوستان او خپلوانو سره تعلق نباول دا عین سنت چې دی نو دا کوم دی نو دی یو سړی مثال په تور عبد الله بن عمر سے رضی الله تعالی عنہ په لار باندې روان دی یو دهاتی چې دی نو دا ولید دی وته د خپل سوالې نه راکوشو خپل سوالې باغ اسوا یا چې کوم دی سو پای باندې کینو پټکې د عربو د اکرام یو نخوا وغیرہ واغشت هغه ول په سر باندې کیخو دې د پوس کوي او دا څوک دا خو یو عام دهاتیو لغو ته قدر به ولا کړو دا چې دنو کافي وا وینا دا زما د پلار چې دنو دوستو شریعت چې کوم دی دا وایي چې د رشتہ داري خلاصه کوي چې دا خپل دوستانو د مړو سره تعلق ساتل عین سنت چې کوم دی نو دا کار دی او دا طریقه ده دین ټول خیر چې دنو دا وایي او بیا دې کې د تعلق هغه پر خودل پکې تقی عثماني سے حفظ الله چې کوم دی لیکي چې دا پکې پکې منه پکې چې دنو دا پکراله ځکه چې شریعت دا وایي چې دا تعلق او قوت او محبت د مړو دغه یو لوی خیر پای کې دي نو دي حتی علما چې کوم دي لیکي او حدیث شریفه په دې کې ټول کې چې دي نو هغه کې کتاب کې راغلي دي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د مړو بارکي د خیر خبرو درس کوم دي نو دا ته خول دي او بلکې دویم حکم دا خولي چې دا والدین دا خو ډېر لوی نعمت دی ډېر لوی نعمت چې کوم دی نو دغه د والدین الله تبارک وتعالی چاله چې ورکړي یو ورکړي او یې ولا چې دی نو دوه ورکړي نو دا ډېر لوی نعمت دی نو دا دی قرآن عظیم الشان خو کې چې کوم دی نو ذکر کوي لوی حدیث په دې باندې هم چې دی نو دا بنا دي بلکې روایت خو یو کې رسول الله مبارک په صریح الفاظو کې فرمایي چې تاسو دا والدین دا جنتونه دي او دوزخونه هم چې دی نو دا دي اتباع کده ښه عمل دی وکړه جنت په الله درکړي او کنه روګرداني دی وکړه الله بدل عذاب جهنم دا بدل چې دینو دا ورکړي نو بیا مکه رسول الله مبارک چې کوم دین فرمایي او د حدیث او هغه تشریح چې کوم دینو داسې دا یو صاحب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته دینو راضي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پلار او یا د مور ذکر چې دینو شوی دی او د پلار چې کوم دینو دی غالبا یاره هغه زما دنیا کې ما خدمت نه دی کړی خدمت ما داغه په دنیا کې چې دی نو غنه کړي اوس زه مثال په تور خفیمه افسوس راته چې دی نو دا چې دی نو د دې نو څه عمل داسې حکم رسول الله مبارک ور د نور او اعمال نو ولا د دې هغه متعلقین او هغه دوستانو سره د ربط دغه درس به هم چې دی نو دا فرمایي چې رستا والدین هغه داسې دی نو تللی دي نو هغه سره هم د ربط او تعلق دا سره هم چې دی نو ساته په دې به هم تعالی خیر او دا بدل چې کوم دینو درسي او رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د خدیجه بیبي د دې هغه مرګره سره استقبال او اکرام دومره دینو ته کوي ځکه چې شریعت د رښتونه علاوه د دې چې دینو دومره لوی درس چې دینو دعوت ورکوي چې دا چې کوم دینو قوت ساتل دام دی شریعت یو لوی غوښتنه دا په دې باندې دا چې دینو دا بلکې اکثر کچھ کوم یو روایت چې کوم دینو داسې دي چې والدین چې دینو هغه چانه ناراضه چې دینو دان بدل شي خدا نه خواسته دا سوچي چې پلار مو هغه داسې چې هغه ناراضګي کې چې دینو دالر شي شریعت حکم ولدا دی ته قبر تم چې کوم دینو ځا دوستانو سره تعلق چې کوم دینو هغه ساته الله تبارک وتعالى په دې باندې غلم خیر رسي او طالب هم خیر چې کوم دینو دار رسي رسول الله مبارک حدیث شریف ماستا سمخ کې په ابتدا کې رسته لري اذكروا محاسن موتاکم
چې تاسو د خپل د مړو د خوبې چې کوم دینو دا بیانوي غیبت چغلی دا خو ارس په زندو باندې بند شو خو بیا د دې مړو حالت چې کوم دینو په دې کې خو خصوصا رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ذکر چې کوم دینو دا کوي او بیا ورپسې فرمایي چې خوبې چې کوم دینو تاسو بیانوي هغه بدې د دې چې دینو بیانوي ځکه چې په دې بدو باندې با د زندول او په هم تکلیف چې دینو دا وترسي زندول او تکلیف په دې څنګه چې مثال تر چاپلار د چامور او د چاتر او د جانیکو په دغه مړ پسې خبره چې کوم دینو غیبت کوي خامخا به اغله په درد او به سکونی او چین به جدين دا به هغه ته کوم دینو به چینی دا به ته کوم دینو رسي نو شریعت د دینه منه چې کوم دینو دا چې دینو فرمایله دا څه د مړ خوبه دا به دینو بیانوي غیبت خو حسن په جمدو باندې بند شو لیکن درې مړو د حواله سره خصوصا چې کوم دینو دا چې دینو بکې دا چې دینو باندې ځکه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم منع د دین چې کوم دینو بیان لې او محاسن د خپل مړو د خوبه د خیر چې کوم دینو خیر د ټول چې کوم دینو دا دی دین اسلام په دغه تقاضو په دغه شریعت دا چې کوم دینو دا جوړ دی انسان د معاشرتي جون چې کوم دی د الله او د رسول د موافق مطابق چې کوم دینو دا تیر کی سورې حجرات دغه د رسول جمعونه خطبه او تقریبا بیان په دغه باندې دا چې کوم دینو دا شروع دی په کار دی چې د قرآن باندې عمل د انسان چې کوم دینو دا وکي ګور رسول الله مبارک هم په دغه موضوع کې د علما دا چې کوم دینو فرمایي انسان وی خې خبرې کوي د خلینو خود خوشبوئی چې کوم دینو ذکر دا چې کوم دینو کیږي او کله دې دغه بد چې کوم دینو دا شروع کی نور خبره دا شروع کی درو دا چې کوم شروع شي وي فرشته دغه وخت کې دنه یو غاړه ته دا چې دینو لړ شي او دا ته دینو روان شي ځکه چې په دغه وخت کې د یو بدبوئی او خاص قسم د دې ځای نه چې کوم دینو شروع شي او د خلینو چې کوم دینو دا روان شي یو خو به دویم حکم هغه چې کوم دینو دا او نن د جمعې د موضوع خصوصي چې کوم دینو هغه دغه چې د والدینو دوستان او د متعلقین د دې سره چې کوم دینو ربط دا چې کوم دینو ساتل الله تبارک وتعالى په دې باندې انسان د اجر او نیکی چې کوم دینو وته ورکي بل د دې د زیارت قبور چې کوم دینو په خپل دې کې چې کوم دینو دارال کې تابورو صاحب علامه حافظ ابن قیم صاحب رحمه الله یو ډیر بهترین عالم تیر شوی دی او خپل د علماوی چې مقلد دا چې دینو نو تقلید چې کوم نو کوي په کتاب الروح کې حضرت چې کوم د مختلفو حوالو سره دا لیکلي دي د خپل د مرحومینو ته د جمعې پښپا او د جمعې پرز باندې چې کوم دینو سه ستاسو په دې تلو وتا اونس ولا چې دینو دا حاصلېږي او بینه پہچان چې دینو دا کولی شي چېرې دا ماته زوی راغی ماته رواره راغی تر راغی او په دې ولا محبت ولا ولا دا چې کوم دینو دا ملګي بلکې الله تبارک وتعالى خو چاته اولاد چې کوم دینو نیک او صالح چې کوم دی ورکړي علامه سیوطی رحمت الله علیه چې کوم دینو غلي کړی دي چې یو زوی به د خپل مور قبر ته چې کوم دینو ته او تلاوت په ولا چې دینو دا کو مور وته خوب کې حاضرېږي چې بچیا کله چې تراشي زما قبر ته دغه تلاوت دومره په جلته کې چې دینو شروع کومه چې زستاره مخ چې کوم دی وینم وی مور ولې چې کله ته تلاوت چې کوم دی شروع کې انوارات راځي نو زما استاد په دې مینس کې د انوارات دا چې کوم دی حائل دا چې دینو دا جوړ شي نو چې تلک کوم کې راځي نو لوګو ته کې صبر چې دینو دا کاوه لوګو ته کې اجه او چې کوم دینو دا کاوه دعا شروع کاوه خو په دې داغه د پس تلاوت دا چې کوم دینو کاوه دا علامه سیوطی رحمه الله چې کوم دینو دا لیکلي دي الله تبارک وتعالى په علمي دنیا کې یو ډېر وی شان حضرت ته کوم دینو ورکړي احتیاط هم څومره چې کوم دینو دا کړي نو د رسول الله مبارک یعنی د خپل د مړو تعلق او د دې خوبه او دا یو عام روایت چې کوم د علما متاسونه بار چې کوم دینو دا ورو د انسان دا وینا او دا قول د دې مړي حق چې کوم دینو ګرځي او څنګه رسول الله مبارک غ جنازه علما مو ذکر بار چې دینو دا فرمایي جنازه روانه ده خلک ډیر خسړیو رسول الله مبارک فرمایي وجبت ستاسو دا گواهی د در لپاره بس خیر وګرځي دا واجب شو جنازه بل چې دینو روانه ده خلک ډیر بس سړیو او یا به الفاظ دیگر مفهوم کې چې بس شکر دې چې دنیا ته کوم اخلاص شو وجبت رسول الله مبارک
بیا هم چې دینو دا فرمایل یاره دا وینا هم د ستاسو د حق کې د لپاره چې کوم دینو دا شوه نو زمونږ دغه د مجلسونه محفل د جمدو حوالې سره خو څه کوي خو چې بیا د مړو حوالې سره هم چې شروع شي او ځکه حضرت چې کوم دی لیکي چې انسان کله فوت شو د عمل دا هر څه چې کوم دی بند شو بس د معامله اوس الله تبارک وتعالى سره ډایرکټ دا چې کوم دی شروع شو جمدو سره د حق بالکل چې دی نو دا پاتې نشو او بلکې داغه په دې ببال کې انسان چې کوم دی په ذمہ داري کې او په دې کې چې کوم دی ګرځي الله تبارک وتعالى موږ ته د صحیح معاشرت د جون طریقه دا چې کوم نصیب کی الله دې خبرو د عمل ما تاسو ته ټول د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين